بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. څه ملګرو مسائل تپوس کړو. د یو ملګري دا تپوس کړه دا آیا پینټ شرټ یا جنیموس مو تاسو مصطلح مو دیل شو دی بنی تصویر وی آیا دی سره الموز کول جایز ده کنه ده جایز که تصویر صورت موجود وی په جنیموز باندې یا په شرټ باندې یا څه کوم پتلون د په دی باندې یا په بولین باندې نو دی سره الموز کول مکروه دی. دا تصویر رنگول پکور دی یا کوم مزی دی یا غبسل پکور دی تصویر ولا یا دا مخ بالکل خراب کی ختمه کی نو یا بل چې د سپوس نه بوله کې شلیشن ټیپ یا څه مخې پړ شي نو بیا هغه باندې الموز کول جایز دی. البته مسله پکور د سیدا هغه صدا مسلاوی جنیموز صدا جنیموز وي هغه باندې تصویر نه وي نو دی باندې الموز کول جایز دی. او څه کبه تصویر باندې خانه کعبه نو الموز باندې جایز ده گنجائش ورکشتو ده څه خانه کعبه خڅغه خپو کی وي بیا هغه باندې درېدل یقینا څه د بی ادبی ده که مخ طرف ته سجدي طرف ته وي نو هغه صحیح ده. خو نورا کوشش دا کول پکور دي چې جنیموز صدا جنیموز خوستل شي. یو ملګری تاسو کړه آیا جنیموز اور مصلی باندې استری کول جایز دي کنه دي جایز. خانه کعبه ولا تصویر یا د مسجد نبی ولا تصویر سکله په کوم جنیموز باندې وی هغه باندې خپې کې د ولم غیر مناسب دی. مسله جنیموز صدا خستل پکور دی او جنیموز باندې څه پوسنه د چدار و چولو یا کمبالا یا ټیکرای یا بلې واده سي کپڑا څنګه باندې تصویر نشته پوسنه په استری کوي بالکل جایز ده گنجائش تو ده. البته کبل څه کپڑا ستر نشته خا خبردار چې کوم طرف ته د خانه کعبه ولا تصویر د سړی په طرف باندې نه په دبل طرف باندې بیا استری کوي بیا گنجائش تو ده. یو ملګری تاسو کړه آیا قبله طرف ته یو سړی متیازي کوي دا جایز ده کنه ده جایز. نو حدیثو کې د قبله طرف ته مخ کول او قبله طرف ته سټ کول دا اردوړو متیازي سګي په دی وخت کې نه قبله ته مخ کول شي نه سټ کول شي دینه من رغلی دا بلکې قبله طرف ته تو کې هم نه دي تلول پکورو حتی څه بعضی علماء لیکلي چې کته قبله طرف ته نوستي خلی ته د اوبو چلی نو خلینا اوبو د قبله طرف ته نه تلول پکور بلکې سار دانو نه ټیټ کې لون دی اوبو تعالی کې چې قبله طرف ته تو نه اوبو تعالی نشي دینه علاوه قبله طرف ته خپې وګدول د منه ده او قبله طرف ته تو کې تلول د منه ده حدیث کوم دینه من رغلی ده. یو ملګری ته پوس کړه چې سړی کا المنځ کې ویلوړ وي سترګې پټې کړې وي آیا د الموز کول او ته جایز ده کنه ده جایز. المنځ کې اردوړه سترګې پټول د مکروه تنزیهی دي که یو سړی ایدی دی پر سترګې پټوي سیدی اوري دی توجه نه کیږي المنځ ته توجه وي توجه سره الموز وکي یک سوی سره وکي او د سترګو پټول سره ته حسیديږي نو به سترګې پټول او ته گنجائش تو د به جایز دي کول شي. یو ملګری تاسو کړه چې پینټ شرټ کې الموز کول جایز دي کنه دي جایز. نو پینټ شرټ هغه ډیر ټینګ نوي ډیر ټیټ نوي څنګه کې دغه بدن اعضاء کتل شي ډیله ډالوي بالکل الموز کې جایز ده. بیا خبره ده د سړی دینه زون ستی خط اور پردو کې غندې کپڑی وی اند پینټ شرټ یعنی هغه انداسې ډیلاوی بیا جایز ده ورنه خبره ده چې کمیس او شلوار څو تل شي خط او پردو کې څو ته متوسیو د کی الموز کې بهتر ده او کبه پینټ شرټ چولې پاک باندې پوسنه خط او پردو کې چلو بیا هم خبره ده جایز ده کول شي. خو ځ پینټ بالکل ټیټ وی څنګه کې د دې بدن اعضاء کتل شي نو دا جایز نه ده. بیا یو ملګری ته پوس کړه څه زنانا یا نرینا څه د نکونو وګدوي آیا د نکونو وګدول او ته جایز دي کنه دي جایز. نو نکونو کټ کول دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا فطرت انسانی ده د انسان فطرت د غیر څنګه به نکونه کټ کوي. نو نکونو کټ کول فقهای کرامو لیکلي چې په هفته کې ایوي پرې کټ کول دا مستحب دي او ته جمعې پورې ذکر کوي خبره ده او کبه هر جمعې کې نشو کټ کول مانس کې وا جمعه پرې دی یعنی په 15 دن کې کټ کول پکور دي او څلويخ توريز نزيات اوريزي اړول او دوره وګد پرېدول یقینا صدا علماء مکروه لیکلي دین زون ستل پکور دي. ایو ملګری تاسو کړه چې آیا یو سړی غسل وکي غسل کول سره او داس کیږي کنه کیږي. نو
غسل چې کوم سړی وکي او داسې نه وي کړه او دا وشو بیا دوباره او داسې کولو ته ضرورت نشته. ښه خبره دغه چې سړی غسل کوي اول مسنون طریقې سره هغه استنجا وکي چې کوم اعضا دي شرمګاه هغه ووینځي، هغه نه بعد ښې طریقې سره اوداس وکي، اوداس نه بعد اول په ښي مړ باندې اوبه، بیا کیڼ مړ باندې، بیا په سار باندې اوبه مسنون طریقې سره سړی ولمبي. ښه خبره دغه ده. او که داسې ونه کړلو ولمبېدلو ډایرک بیا اوداس شوه ده او داسې دوباره کولو ضرورت نشته ده. یو ملګري دا تاسو کړه چې د وسړي متیازي وکړلې، متیازو نه بعد لوټي سره یا ټیشو پیپر سره او داس وش کړلو او بیا او استنجا او بو سره ونه کړل او داس وکړل الموز وکړل. آیا دا الموز شوه ده کنه ده شوه؟ چونکه اصل کې د تشو متیازو وچول ضروری دي. کاغه لوټي سره د کاغه ټیشو پیپر سره د سیورتي وچولو نو بیا دوباره کول او بو سره دیتا استنجا کول ضرورت نشته. وای کړل ښه خبره خو کول ضرورت ته نشته. کو داسې وکړلو او الموز وکړلو الموز وشولو نو دوباره د ګرځول ضرورت نشته ده او دوباره او داسې کول ضرورت ته نشته ده. یو ملګری ته پوس کړه دا آیا پیاز خوړل دا جایز دي کنه دي جایز؟ پیاز شولو او د دې په حکم کې وګه ده، تیربه ده، سیګریټ دي، تمباکو دي او هر هغه شی ده څه خوري هغه د وجې نه خولي نه بدبو سي. دا خوړل المنځه په وخت کې خصوصا مکروه دي ویلي څه دغه شیان خولي نه بدبو بیایي او دغه ماحول د فرشتو ده، فرشتي وي زور کې هغه ته تکلیف وي او خلکو ته هم تکلیف وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی چې تاسو مسجد ته داسې شیان وړئ څنګه نه واجب نه خلکو ته تکلیف کی. نو یقینا ګر کله سړی ته ویل شي دا شیان خورلو دی واجب نه بدبو بالکل پیلو کیږي. نو کله دا بدبو زیل کولو څه طریقه جوړیدل شوله تو داسې شار بس یو غړلو اوس کله څنګه بدبوی ختم کړله بیا گنجائش ته ده بالکل ورنخه خبره دغه ده څه کاچا پیاز خوړلو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم شی چې الله حلال کړی هغه زه نشه حرموله، البته دغه شیان نه مو نفرت ته دی وچ پیاز خوړل نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفرت کړی ده او دې په حکم کې د نور شیانوم دي زونونه ستل پکور دي. یو ملګری ته پوس کړی چې آیا زنانه مسواک کول شي کنه شي کوله؟ مسواک ویل سنت دي، زنانه مسواک وی بالکل ویل شي، زنانه ته هم مسواک ویل جایز دي او سنت ده. یو ملګری ته پوس کړه آیا څنګه نرینا خنګرونه پوسه 25 تی، زنانه ته هم اندغه سنت څخه خنګرونه پوسه 25 تی. زنانه د لپاره چونکی تستر ده پټوله ده، زنانه بدن بچو کو کوم شریعت اجازه ورکړه نه علاوه ندی خیر بکور نو خنګرو نه پوسه زوی د زنانه ولا عورت خیال شو ده نو زنانه ته پچی خنګرو نه پوسه ستل جایز ندی بلکې حرام دي. زنانه ته خنګرو نه پچی لوندې ستل انده دغه د لپاره سنت دي. الله تعالی د تاسو مو ټول په دغه مسایل باندې پوي هم کی عمل کول توفیق نصیب کی. امین برحمتک یا ارحم الراحمین.